پښتو راډیو مزدار هغه لړکوي سر بیا ډیپو سه په لری کوم چې فرند خبر کې مرکو کنه درکو نو اول خو تاسو د سوشل میډیا ملګرو صحافي برادرانو شکریا ادا کوم چې تاسو نن د پریس کانفرنس حاضر شولې. دا پریس کانفرنس د یو غلا د راپورټ حواله سره دی چې په هغه کې چې کوم دی مقامي پولیس د خواځهیر سرکل پولیس ډیره کارکردګي کړې ده. واقعیت داسې دي چې د ریاستن مخکې داسې شکایت راځي چې په دې علاقه کې د چارباغ په علاقه کې چې کوم دی داسې په دې غرونو کې داسې سالمي سړي یو څوک غل دی هغه د شوی دی هغه د سالمي پټي داسې یو کمپلین مونږ ته راغی. یو غریب باندې کاکا راغی دغه نامه مختیار ولدي ګلفور سکنا سالنډا هغه دا راپورټ وکړ چې د مانه سلور سالو پټ شوی چې په کې دوه ویان دي او دوه پکې واګانی دي. هغه له مونږ اف آی آر لاچ کوو دغه په اف آی آر باندې چې کوم دی هغه مونږ راپورټ ضلع سواد دلاور بنګر صاحب یو خصوصي ټیم جوړ کو. هغه ټیم نگرانی چې کوم دی اس پی صاحب اپر سواد جناب درویش خان کولا قیادت ایس ڈی پی او خواځهله محمد اجاز او ما سره په دې ټیم کې چې کوم دی اس ایچ او چارباغ محمد ایاز خان اس ایچ او خواځهله عمر رحیم خان اس ایچ او علي باچا خان او دیگر انویسټیګیشن سټاف شامل وو. دې ټیم ډېر مهنت وکړو او اخره کې مونږه چې کوم دی یو غل ټریس کړ چې داغه نامه ده محمد ارشد ول ګلمشیر سکنا فتحپور سر. دا یو بین الازلای چور دی سارق مویشان دی بلا شغلاګانې د کړې دي. دا په مټ تاڼه کې په دمانه اف آی آر شوی دی په خواځهله تاڼه کې په دمانه اف آی آر شوی دی په آی کوم طریقو لري شوی را د چې کله مونږ ټریس کو نو د گرفتارۍ د لپاره مونږ چاپې شو وکړلې چې کله د باندې مونږ چاپو لګول نو د سره مونږ درې پېښلې چې کوم دا مونږه ریکور کړلې. هغه درې هیڅ وته ویل شي بچلې هغه چې کوم د هغه قیمت لګبګ تقریبا 2 لک روپۍ جوړېدو. سسر انټروګیشن باندې د انکشافاتو کو چې دا ماده بنګوري قضاګټ نه راپټ کړي نو د هغه مدعي سره مونږه رابطه وکړه او هغه مدعي مونږه طلب کړی د پټانه کې ناشته مزید چې کله دې مونږ انټروګیټ کوو نو د انټروګیشن باندې د سالنډ هغه سالوم د پټ کړیو نو د دنه مونږ چې کوم یو میخري کور کړل یو